به همیشه خلکو رانیومه چې جهانګیر خان مطلب زه قصوروارو ما د ډېرو خلکو په سترګو کې چې یاره دا ډز ډوز او دا مړی کوي نو دا چوړي جهانګیر خان کوي. اوس خپل باندې کله یو ډراما یا فلم د سکرپټ سلیکشن کوي کوم بنیادی سوزون ته به تاسو ګوري؟ جهانګیر خان د پوره فلم زه یو معمولی غونډه کې ذره ما یا ویسای ما بشمیر ډرامې فلمونو کې کار وکړو سس بخیال باندې داسې کم موضوعات دي کم ټاپکس دي یا کم داسې ایشوز دي په دې باندې خو پښتو ډرامو یا فلمونو سازول پکار دي. ټول نه مخکې موږ له ایجوکیشن پکار دی زما غونډه کې انپړه سړی پکې اکټر دی مطلب څه به جوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو جے 91 نیوز ګورئ او د وخت کې زه ناز سینما کې موجود یم او د پښتو ډرامو لیجنډري اداکار چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی جهانګیر خان صاحب را سره موجود دی. مختصرا به د دې نه د دې چې کوم نیو فلم ریلیز کیږي عشق مبارک دغه حواله سره پښتنه کوو د دې چې کوم اکټینګ لایف ته هغه حواله سره تاسو نه کو جهانګیر صاحب ټول نور تاسو ډیره شکریا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. جی سر مهرباني مننه. جهانګیر صاحب ټول نور زموږ کتونکو دا وایي دا کوم فلم ریلیز شوی ډیر په ګڼ شمیر باندې کسان راځي او هغه فلم کتل کیږي ماشاءالله تاسو بشمیر فلمونه ساز کړي په ډراما کې کار کړی دی په دې فلم کې داسې نیو تاسو څه لګیدلی؟ اصل کې جی شورونا د الله احسان دی چې پبلک را سره او پبلک را سره ډیر زیاته مینا کوله فلمونه هر قسم هم کړی دي خنه خم کړی دي بد نه بد هم کړی دي هیټ نه هیټ هم تلی فلاپ نه فلاپ هم تلی دي فلم ولی زما روزګار دی نو زما د پاره خو خده ډیر فلمونه پکې خو خو سپیشلی اوس تاسو راغلي د فلم پاک لباندې د عشق مبارک پاک لباندې نو زه به همیشه خلکو رانیوم چې جهانګیر خان مطلب زه قصوروارو ما د ډیرو خلکو په سترګو کې چې یاره دا ډز ډوز او دا مړی کوي نو دا چوړي جهانګیر خان کوي هرګیا جهانګیر خان نه کوي اخو د یوسف خان شیربانو نه دا ډز ډوز شروع دی کنه فلمونو کې دا قتلونه مړی او دا ورسه خو زه پکې لږ زیات هیټ شوی وم د الله تعالی دا احسان دا خلکو سترګو ته زر آلو جوړی دا دی نو هر چا مانه تاسو کوی تاسو کوی تاسو کوی ما ورته چې روکه منګه نه کوو مطلب زه جهانګیر خان د پوره فلم زه یو معمولی غونډه کې ذره ما یا ویسای ما فلم جوړی بل سو دا غي رائټر بل سو کی ډایرکټر بل سو کی پروډوسر بل سو کی ډسټریبیوټر بل سو کی دما خو پکې لګه شانی صحیح ها خپل سی په مطابق باندې خپل بیس ضرور کو چې دا د سینې په کار د سینې په کار د ما به همیشه نه چغي واري چیرې دا فلم تاسو دا د زوبا سي خلک نه خوخي خو خدای خبر چې سر ډایرکټرانو په ځین کې بسو چې عمده چلی یا باغی له چلم دغه ورتلو نو هغه به دا کوشش نه کولو اوس شاید عثمان دی هغه ماشاءالله مطلب هغه زما په مخامخ چې کوم اندستری کې ژوند تیر کړی او کوم خلکو سره هغه کار کړی دی هغه تکاری زده کړی هغه استادان چې کوم دي اډیر بیسټ ډیر کمال خلکو. جهانګیر صاحب دا راته وایي مختصرا چې تاسو خپل باندې کله یو ډراما یا فلم د سکرپټ سلیکشن کوي کوم بنیادی سوزون ته به تاسو ګوري؟ اصل کې زمونږ دلته دا روایت نشته سکرپټ دا روایت په انډیا کې په نور ملکونو کې به په هالیوډ کې به چاغي یو بک لایک ساس کی یو کتاب ساس کی هغه ته موږ سکرپټ وایو او هغه سکرپټ اکټر لور کی چې دا ټول فلم دی یا دا ټول ډراما دا په دې کې 10 تا کردار دی نو هغه وذ ډایلاګز ور کوي زموږ دلته دا تصور نشته زموږ تر اخیری لازې پوره تر ډبینګ هال پوره تاسو رائټر ناشتي خوا کې دا مو دا زموږ سکرپټ خو نه جهانګیر صاحب دام راته وایي زموږ کتونکو ته تاسو په خیال باندې تاسو خو بشمیر ډرامې فلمونو کې کار وکړو تاسو په خیال باندې داسې کم موضوعات دي کم ټاپکس دي یا کم داسې ایشوز دي په دې باندې خو پښتو ډرامو یا فلمونو سازول پکار دي تاسو غواړئ ذاتی تور چې په دې باندې کار وشي؟ روزانه تاسو چینل نه ګورئ د دنیا جان ټاپکس دي کنه خو منګه آی ډونټ نو چې ولې مطلب زمونږ چې څومره میډیم دا سوشل میډیم دا دیم کچر د ګرځي نو دغه کرایم پسې دغه د پلان کې داو دیم ګنمن پسې ګرځي پوزټیو خبره دیم چرته نه دراچته کړي چې پلان کې داو راځي الګ وا پلان کې داو کاله کوا نه څومره میډیا چې د زمونږه کنه دا ټوله چې ګورم په ټیک ټاک باندې یا فیسبوک باندې نو ټول ګرځي دې پسې چې څوک چا پسې بد وي چې غزر ریکارډ کو څوک چا پسې بد وي چې غزر ریکارډ کو نه بدو پسې وګرځي خو پسې وګرځي دومره خبراته دي پښتون قوم کې چې تاسو به په فلمونو سره ډرامې سره شپورت په چې سم کوي ختميږي بنه بالکل اخیری پښتنه لرم تاسو جهانګیر صاحب دا راته وایي تاسو غواړئ چې پښتو کومه فلمي انډستری ده په دې کې څه داسې ځایونه دي چې هغه خامین هغه فل کول پکار دي په کار کول پکار دی د انډستری څه طریقې سره مخکې بوتللی شي؟ یو خو د ټول نه مخکې کنه د ټول نه مخکې موږ له ایجوکیشن پکار دی زما غونډه کې انپړه سړی پکې اکټر دی مطلب څه به جوړي زمونږ انډستری د ټول نه مخکې ایجوکیشن پکار دی د نن نشل کال یا 10 کال 15 کال روسو تاسو لاړ شي نو هغه وخت چې څومره شاعرانو
ډایرکټرانو پروډوسرانو اکټرانو مطلب اکټران خو خیر کم دا نور بیهایند د کیمرا چې کوم خلک وو هغه ټول ویل ایجوکیټډ خلک وو شاعرانو موسیقارانو دا ټول ډیر ادب سره ریلیټډ خلک وو هغه ډیر تعلیمونه کړي ډیر علم واغی سره هغه علم په ختمېدو شو نو انډستری کې جهالت بیا په سٹارټ کېدو شو او دا زمونږ چې سکیږي دا صرف جهالت دلته کیږي ولې دې سره علم نشته غریبانو سره نو څه به کوي بالکل اخره کې فلم حواله سره څه پیغام ورکول غواړي فلم مطلب زه د تاسو ټولو د زړه ته نه مطلب د زړه د گہرائی نه وایي چې تاسو نه یو شکریا ادا کوم د رب نه پس چې تاسو دا فلم خوښ کو او ډیرم خوښ کو ان شاء الله چې تاسو خو خدای قصیر راځي او د کوي تاسو راځي ټول مرګري تاسو دواګان راځي ان شاء الله بهتر فلمونه بسازو د دینه هم بهتر سازو په دې پیټرن به سازو ډیره شکریا